نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم منگو تاسود الحمد یعنی د سورة فاتحه او د هغې سره د سورت چې دواړو ته ویلی شي مسله د قرائت خلف الامام آیا امام پسې به قرائت کولی شي او کنا باقی باندې موږ تاسو د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب مسله او د هغې مطابق دلایل د قرآن او د حدیث او د صحابه کرام فتوی په هغې مسله باندې پیش کړي مقابل جانب کے غیر مقلدین وابیان د دوی په نسبت باندې په امام پسې الحمد ویل فرض دي په سری منځونو کې چې کوم کې سبق پټ ویل شي په هغې کې صورت ویل مستحب دي او جهري منځونو کې چې کوم کې امام سبق په تیزه باندې وی په هغې کې صورت ویل دا حرام دي او د دې الحمد نه بغیر د دوی په نسبت باندې منځ باطل او فاسد دي د دې نه بغیر منځ اړو کېږي اوس برا شو چې د کم دلایل دوی پیش کړي په دلیل کې بر دوی دا دعوا او دا مسله کتل شي که دلیل کې مسله وا دلیل به صحیح وي که مسله پکې نه وا دا دلیل به صحیح نه شمار کېږي اولنی دلیل چې دوی پیش کړي قرآن کریم آیت وی واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفه وی الله پاک فرمایي چې ته په خپل زړه کې په عاجزۍ سره ذکر کوا وی د دې نه مراد الحمد ده منگوی دین مراد ذکر دی پتنہائی کی کہ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ نہ مراد پزر کی نو پزر کی قرآن کریم تلاوت نکی گی زکاة دا قراءت تعلق دا تلفظ سر دا چی خلب اخوزی او چی خلد اخوزولی نی نو پزر کی سوچ او فکر کی گی تلاوت پزر کی نکی گی دویم تاسو چې وایي چې واذکر ربک فی نفسک نه مراد امام پسې شات الحمد ویل دي آیت دا آیت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تمعلوم نو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تمعلوم نو دی صحابه کرام تمعلوم نو چې وی امام پسې با الحمد نوې او ته چې نه وې با آیا صحابه په دې آیت نو پیښې چې ته پیښ اوس د آیت کریمه صحیح معنی دادا چې ته الله پاک په تنهایی کې یادوا په عاجزۍ سره او په پټه سره دینه مراد الله یاد دی د دینه مراد امام پسې قرائت کول نه دي ورنه صحابو ته خامخا معلوم دا دوی اولنی دلیل حالانکه په دې کې دعوام نشتا او دا دلیل په دې دعوا د دې په دې مسله باندې برابر هم نه دیم دلیل د وابیان بخاری شریف حدیث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هغه ته دلیل نسی چې هیڅ قسم منځ نه کیږي د هیڅ چا بغیر د الحمدنا د هیڅ چا منځو بغیر د الحمدنا نه کیږي اوس براشو چې دلیل د سری لا صلاة منځ نه کیږي لمن د هغه چا لم يقرأ بفاتحة الكتاب چا چې الحمد نوې د وابیانو مسله خو صرف د الحمد نه ده الحمد نه علاوه خو صورت هم دي کړه دیوی په پټو منځونو کې به صورت مقتدیان وي او پتیزه کې به نه وي جهري کې به نه وي نو حالانکه دي کې خو نیمه خبره شته او نیمه پکې نشته یو دویم نو یو خو پکې د دوی دعوا نشته او دیم دا کم حدیث چې دی پیش کړی دی دا حدیث نیم دی دا حدیث مسلم شریف کی راضی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا ورسر نور سورت او د دین علاوه ابو داود شریف کی راضی ما تیسر الحمد او ورسر نور سبق چې کم ورته آسان او د دین علاوه مستدرک کی او په جزء القرات د امام بخاری شریف کی راضی ما زاده چې الحمد او ورسره نور زیاتیمو نو د حدیث چې دی کوم پیش کړي دا نیم دی پورا حدیث کې دار چې الحمد او ورسره بل صورت او حالانکه دویم دا مسله منی چې الحمد او ورسره بل صورت ویل دا صرف امام فرض دی صرف فضل منس کون کی باندې فرض دی مقتدی باندې پس کې شته او پس کې به نشتا او بل امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په خپل باندې فرمایي چې دا حدیث
دا منفرد په باره کې کوم سړی چې ځان لمونځ کې دا دغه د پاره دی چې الحمدلله بغیر د مونځو نه کېږي. حالانکه ځان له چې سړی مونځ کې د هغې موږ هم قایل یو چې دی به الحمد وایي او ورسره بل صورت هم وایي. یا امام جمع ورکوي نو دی به د جمع والا سړی به امام الحمد هم وایي او ورسره بل صورت هم وایي. نو معلومه دا شوه چې په دې حدیث مبارک باندې دی دعوا او د دوی عقیده نه ثابتېږي چې بغیر د الحمد نه مونځ باطل او فاسد دی او الحمد ویل په مانځه کې فرض دی ځکه په دې کې نیمه خبره شته او بله نشته. بل د دې حدیث بل راوي دی سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه دا حدیث چې چا نقل کړی دی هغه په خپله باندې فرمایي چې دا د ځان له مونځ کوونکي دپاره دی. کوم سړی چې ځان له مونځ کوي نو هغه به دې سره الحمد وایي بغیر د الحمد له ځان له مونځ کوونکي مونځ نه کېږي. نو دا حدیث هم د دوی د دعوې دپاره صحیح او برابر نشو. نو مختصرا موږ درې جواب وکړو. یو جواب مو دا وکړو چې د حدیث کې ردی خبره پوره نشته. دویم مو دا وکړو چې د حدیث دی نیمګړی پیش کړی دی پوره حدیث نه لري پیش کړی. او دریم مو دا وکړو چې امام احمد بن حنبل صاحب او سفیان ابن عیینه دی فرمایي چې دا حدیث د ځان له مونځ کوونکي باره کې دی دا د مقتدیانو دپاره نه دی. دریم دلیل جوابیان په دې مسله باندې پیش کړي چې امام پسې الحمد وې الحمد نه بغیر مونځ نه کېږي. حدیث دی راخیستې د مسلم شریف ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه إني أكون وراء الإمام قال فغمز ذراعي فقال اقرأ بها في نفسك يا فارسي. و ابو هريرة رضي الله عنه فرمائي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې منځو کې پاغي کې الحمد اون ویلا دا منځ د ناقص دي او دا پورا نه دي. بیا د ابو هريره رضی الله عنه نه تاسو شو چې زه کله شات امام پسې ولاړم نو زه بیا سکوم وي اگر الله تاسو اوس کندو او بیا راتوي چې دا قرائت کوا خپل زړه کې. نو معلومه دا شو چې امام پسې شاته ولاړی الحمد بوي دا دلیل دا وابیانو په دې طریقې سره دوی دلیل پیش کړي. جواب دا چې د حدیث مبارک کې د دوی دعوا نشته. دی وی الحمد بوي صورت په جهري کې نه وي سري کې به وي او بغیر د الحمد نمونز باطل او فاسد دي. نو یو پکې د دوی دعوا نشته. د دوی دعوا کې 15 جزونو او په حدیث کې صرف الحمد مسله. بل دوی چې کومه دعوا پیش کړی دا نو د دوی دعوا کې دا چې سري مونږ کې بوي او په جهري کې به نه وي. په دې حدیث مبارک کې دا غي تقسیم نشتا چې امام پسې بسري کې وي که په جهري کې وي. او بل د حدیث مبارک چې کوم جندي استدلال نسی دا قول د صحابي دي او د وابیانو په نسبت باندې قول صحابي دلیل نه دي. د دوی په نسبت باندې قول د نبی عليه السلام او د رب العالمین کلام ځکه دوی زمونږ دو اصول دي اطیع الله اطیع الرسول. اهل حدیث کې دو اصول قرآن او حدیث نو دا خو نه قرآن دي او نه حدیث ځکه قول صحابي دي او قول صحابي د دې په نسبت باندې دلیل نه دي. نو چې دلیل شو نه داوی پکې هم نشته. دو شو او دریم په دې کې لفظ راغی چې تی پزړه کې وایا نو د زړه مراد نه دي ځکه پزړه کې قرائت نه کیږي پزړه کې سوچ کیږي. قرائت کیږي په خلی ته چې جبه خوځینو دا خبره وي د دې وجه لفظ ویل شي ما يتلفظ به الانسان. د لفظ تعریف داري چې په کوم انسان خله او خوځي نو چې جبه دې په او خوځولا خله دې او خوځولا اوس لفظ شو او که نظر کې دې وکړو نظر کې سوچونه وي پزړه کې قرائت او ویل ني نو په خلی ویل وي او په دې کې لفظ د فی نفس کا دي. دوی چې کوم دلیل نیولې دي دا دلیل هم د دې سره موافق نه دي. اوس د حدیث مبارک صحیح معنی صدا نو صحیح معنی دادا حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمای اقرأ بها فی نفسک یا فارسی دا ته په تنهایی کې وایا کله چې ځان له ولاړ نو بیا وایا چې کله جمع سره مو وایا نو د ځان له د پاره دلیل دی د جمع د پاره دلیل نه دی.
دین علاوه یو څو دلایل نور دي ان شاء الله هغه دلایل به دوی هم بیا ووایو او په دې مسله باندې به ځان پوه کړو چې امام پسې آیا قرائت دوی کوي د دې سره په دې مسله کې څه قسم دلیل شته او که نشته امام پسې په قرائت د دوی موږ درې دلایل پیش کړل لیکن د الله پاک په توفیق په یو دلیل کې هم د دې خپل دعوا نشته. الله رب العالمین او تاسو ته په دې خپل عقیده او مذهب حنفي باندې استقامت نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.